افسوس افسوس پرې ډیر لوی افسوس اخلاق تبا وقت تبا علم تبا تصورات تبا افکار تبا سدې د لاسه ډیر چې کمدنو غلط سیز ځای واغست غلط سیز بے حیاي ځای واغست غریانه واغست ذهنی طور اخلاقی طور هر یو سړی بربند الا من شاء الله هر یو سړی بربند اخلاقی طور دنه په ذهن کې د بربند جنکو تصویران دادی دې کې به عبادت څخه خوان پاتې شي دې کې به کتاب څخه خوان پاتې شي دې کې به کتاب څخه خوان پاتې شي او سم په داخله کې اختاره خاص طلبه علما ډیر لوی افسوس ته په دې باندې کتاب قتل نشته کتابونه ختم کتابونو چاپ کول والا غریبانان حیران دي ډیر وخت مخکې مفتی رفیع عثماني صاحب رحمه الله تعالی هغه وزلوي وی خلک کوئی چې د علم شوق دی او خلک کوئی چې داسې دي وی زمون په مدرسه کې 15000 طالبان دي 4000 دي 15 والله علم وی دومره طالبان دي زمون دومره متعلقین دي وی موږ یو کتاب چاپ کړل دي او داغه یو کالو شمو زر نسخه چاپ کړی دي بیا غزر لانه دي ختم شي هغه زر نسخه لانه دي ختم شي مکتبو والا هغه اسناستی چانی هغه چې موبایل راغله بس د کتابونو خوان ختم شوی کتابو هغه خوان لاړو نو دا علما او طلباو علما او علم د کتابونو نه حاصل کړل تحته کنز لهما اسلاف علوم را خاره کول پکار دي باغی ځان پوهه کول پکار دي استعداد جوړول پکار دي جوور علم حاصل اول پکار دي الله دې مونږ کې د شوق د علم نصیب کړي ذوق چې د علم بس چا کې وی والله اعلم بس الا من شاء الله او کې وایو ځکه څنګه لزمرونه خالي نور لکه د ذوق د علم چې ده کنه چا علم باندې قرباني وا په علم چې کمدنو فدا کیدلو هغه بس ختم اکه علم پسې بخلق لیوانه و ما مخ کې وی د شیخ نور الهدى صاحب رحمه الله واقعا استاد بیانول ملګری وی استاد سے کمدنو وته وی چې د کتاب ټیم نشتا او ټیم به د سهار د بانګ سره بانګ نمخ کې یو غنټه او شرط په سره دی چې غواله به کمدنو یو ګډه واخر وړي مازیګر او ور سره به کمدنو دوه ګډه د غره نه راوړي عوام به ته یو شرع تعذيب وي یو شرع تعذيب هغه ته زو تیار اوس طالب ته وای زدل ته داخل سر نشه گنجه کوله پاسه طالب ته یې ویل هم نشي چې پاسه سړیا ته دوره زنوي او اوس کمنو راغله نه کیږي وای و چې پاسه راته وای صحیح ده کنه بل مدرسې لګي بل بستر به وستل بیا بوله ته چټاکای ته داړای وای رضا کای وي ته بیا رضا کای دا چې کمنو د علم ذوق ته زموږ بالکل اړو دا طالبان موږ لیدل دي موږ زموږ مفرشا مول سید الله قصاتی یو طالب ته ویوځه او هغه درې ورځې زموږ په ورکه ناشته زموږ په دروازه کې جړلې وي ما ته مولوی صاحب ورته ما زما خو کې اختیار نشته وي ته به مال مولوی صاحب ته ما زنو نزول و موته زما مور د کور نه راوي سلوي شابه او یې مال درې ورځې هغه جړل زموږ په خوشو بیا مولوی صاحب وته دا غوښه ما په سید ماسیره اوسه زما مور ور په سوجري تر اوسته مشاو بیبي مال سپارښت مال سپارښت کوم مولوی صاحب شاړل د سره مولوی صاحب کتاب نه پاسول یو کتاب نه پاسول نور سبقونو کې ویج کینا وې زما په کتاب کې باندې کې مونږ ورته چې مولوی صاحب خپکیږي نو خپکیږي زموږ په کتاب کې باندې کې دا طالب مونږ لیدلی دا دوره وخت نه شي اوس طالب ته عزت هیڅ مسله نشته تربیت دوم د طالب نشي کولای دا سه کار دی بس قدرتی کونته کې پته نه لګي چې صح وراله تل سره دی آرامي شي د الله سره دی موبایل له لاسه د کتاب ذوق شوق علم ذوق شوق ختم شو د طالبانو نه ګرانټ کې کړي وته و یا الله زما دې په توبو دې چې ګرانټ کړ سبب کوئی پته نه لګي چې څه بلا غري و ګرانټ کې
او د اصطلاح تشریح هم کوي اوس په د مسند مسلې ترجمه هم راوباسو د مضاف مضاف له ترجمه هم راوباسو د ار یو سیز به کمنو اصطلاح زوتول نشته علمی اصطلاحګانې علمی عمق قران مجید خو الراسخون فی العلم وی والعالمون خو یوازې نه دي والراسخون فی العلم رسوخ فی العلم ليتفقهوا فی الدین ویل دي خبره نشته ځان په کول په خبره باندې نشته او غرق ځان په کومه سو خبرې د اصطلاحات لږه سر برابر او بس ته شوي عالم شوي فارغ شو د خیره سره ماشاءالله فارغ مړی ته وي ډاکټرانو نه تاسو کوي وې تاسو مریض فارغ شو مړ شي وې تاسو مریض شو تاسو کوي ډاکټرانو نه کنه اوس وته نوې نوم ایکسپایر لې وې تاسو مریض شو فارغ و ایکسپایر شو فارغ مړی ته ویل کیږي دا چې کمنو طالب فارغ شو او بیا ورپسې چې کمدنو د ناوې ګاډی راغلی ناوې پورته بوځي بې غیرته شرمېږم نه چې ته د ګاډي ته خېږي څنګه دا ناوې شوې ګاډی په تا پسې راغلی دا دله ورته وکېږي ناوې ورته خېږي دله دی به د دین خدمت څه وکړي دا سوچ په کار دی لږ احساس په کار دی علم و بهرحال پته نه لګي چې د کوم ځای نه کوم پله خبره لاړله خو د غرایب عبارت واوره هغه وایي العربو